دا اوس اسلام آباد کې دا دوه درې ورځې مخکې هغه د افغانستان څخه نوې انقلاب چراله بیا ډېر خلک رالو راواوستل بیا به یو خو بل خواته تلل نو هغه احتجاج وکړي چې زموږ یا حفاظت یا زموږ مطلب خیال ساتل یا ومړ ته څه سہولت دا خو راکړي یار په اسلام آباد بیا غزنان دي بیا کښنی انجون دي بیا کښنی بچان په غیږ کې ورور پولیس والا را ګرځېدل دي څوک وها څوک درټا د چا پړونی کښوا د چا قمیص کښوا څوک گزاروا څوک وین ته اچو تا څال دی تاسو نه ظلمونه دي دا ولي هغه کلبوشن چکشنه ولي دي هغه ظالم پلار جن جوړ کړی دي پلار ولې خو هغه سره سترګې لري هغه خلق تا د خدای بیچارهګان خدای پاک دې د افغانستان چې کوم مهاجر په پاکستان کې دی یو دی خدای ودی وطن ته نه مجبور کړي نو ماته نو وتا ته نو دی نه د وطن او هغه غټ خلکو ته خدای په خپل کور کې دومره خوشاله لره لکه یو کښنی بچی چې د خپل مور په خېټه کې څومره خوشاله دي دا څه حال دی زنانو حفاظت نشته لکه په ګرد دنیا کې د زنانو هر سړی خیال ساتي د کښنی بچانو هر سړی خیال ساتي اشر بیا د پرېښول ولي زستا کور لرالم تا ماته دروازه ولې راخلاصوله چې راخلاص دې کړ د نن دې راوستل بیا دې بې عزته ولې کړل اوس ما د وطن بې عزتي زما بد شوله تا ولې زه پرېښولم چې پرېږدې ښولم اوس ستا میلمه یم فلیکرم ضیفه د الله رسول ولې فرمایي د ایمان په لویو علامو کې یوه دا ده چې ته به د خپل میلمه احترام کوې د الله رسول به د کافرانو میلمنو احترام کوي د الله رسول به د کافرانو مشر میلمه رالی د الله رسول به خپل عظیم چادر پټور ته وغوړوي بیا به هغور باندې کښېنوي دا کوم پیغام دی چې موږ ورکو و جهان ته سبا به پر موږ دغه ورځ الله راولي راوستل یې هم ده اشه موږ به څه چم کوو چا لره به ځو څنګه به ځو او د چا سره به څنګه ښه چې دی هغه کوو والله ډېره د پریشانۍ خبره ده ډېره د افسوس خبره ده خدای پاک دې پر دې وطن ورحمیږي الله دې زموږ پر وطن ورحمیږي الله دې دا ظلم دا ناجایز دا بد دا د خلکو پورته کېده دا د خلکو ورکېده دا دې خدای ورکې دا خبرې خدای دې پر دې وطن باندې نور عذابونه نه راولي دا زموږ داسې مثال دی لکه دغه چې ته کله چرګان والا لره ورسې په پنجره کې چرګان تړلې دي نو بیا ته یو چرګ ځینې اخلې دا کله چې دا قصاب بلل کېږي دا و دا پنجرې ته لاس ور واچي هر چرګ غورځي چې زه بچاو سم زه هر یو چې په لاس ورغلی هغه یې راویستي هغه نور وایي بس شکر دی موږ بچاو سو صدقې بعد بل ګراک رالی لاس یې ور واچي چې هغه ویلې موږ شکر دی بچاو سو هغه یې راویستي ماښام لر په پنجره کې هېڅوک نه وي هیڅ یو چرګ نه وي داسې به الله یو ورځ راولي پر دې روی زمین لکه پکتیکا راواخله لکه خوست راواخله لکه روی زمین راواخله داسې ورځ نعوذ بالله استغفر الله الله دې نه کوي الله دې نه کوي دا پر ټولو مسلمانانو باندې راسي وجه دا ده چې عدل نشته انصاف نشته په کافرانو کې عدل هم ژوندی دی انصاف هم ژوندی دی ورسه د هغه چې د افغانستان څومره زنانې ولاړې هېچا چې ضرر نه دی رسولی تر غاړې نه ده نیولې تر کپړو یې نه ده نیولې په زور یې وهلې نه ده زما او ستا په وطن کې چې همسایګان هم یو مسلمانان هم یو داغسې مذهب هم یو دی کلمه هم یوه ده رب هم یو دی قرآن هم یو دی محمد رسول الله هم یو دی د هغه باوجود موږ دومره ظلمونه چې دی هغه کوو دا خو وار وار دی وتلک الایام نداولها بین الناس کله به د چا د خندا شپی د چا به د ژړا شپی بیا به بل د ژړا والا ته خدای خندا ورکړي و خندا والا ته به خدای ژړا ورکړي خیر